بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو د شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب دا خبري ووري د دې نه پس بیا تاسو له شو خبري او یاد ساته اختلاف نصر ارچا کړی دی. زه نوې سیاسي نه یم، تا نوې سیاست شروع کړی دی. زما سیاست په دې خطه کې د صدونه را روان دی. ما الیکشنې کړي دي، ما ووټونه کړي دي، ما اختلاف کړی دی، خو تر اوسه پورې زما ګیرې ته چا نه ولاس کړی. عمران خان صاحب تا زما د نوي کل داسې تربیت وکړو چې مقتدیان را پاسي او په دیر کې د مفتي طفیل صاحب د مخ نه ګیره راوباسي. دا یو ویښته د دغې ګیرې به د محشر په میدان کې د الله په عدالت کې FIR کټ کړي. جواب به ورکړې، ځان تیار کا، ورځ را روانه ده. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار والا جلالي ناره به لګېږي. بیا به هلته الله رب العالمین ته جواب ورکړي. ما سره سیاسي اختلافات خلقو کړي خو تر اوسه پورې زما جومات ته په هزار پخپو باندې خلق په نارو په چغو په سورو باندې نه ورننوتلي چې زما د جومات کړکۍ او روشندانونه یې مات کړی دی. دا ستا د تربیت نتیجه ده چې په دیر کې یو جومات ته جامع مسجد ته ستا کارکنان ورننوتل. د جومات د کړکو څه ګناه وه چې ماتولې؟ د جومات د شیشو څه ګناه وه چې ماتولې؟ تا امام سره اختلاف دی، جومات بې حرمتي ولې کوې؟ تا د سیاسي اختلاف په وجه باندې مسجد نبوي شریف تا معاف نه کو. تا چې د پاکستاني وفد خلاف نارې لګولې، تا به د سعودي د جدې په ایرپورټ باندې لګولې وې، تا به د هغې په هوټل باندې لګولې وې، خو تا به د مدینې د جانان خواته بېهوده نارې دا به دې نه لګولې. تا په سیاسي اختلاف کې زما د نوي کل او د نوي نسل داسې تربیت وکړو. علما ورونو، نوجوانان ورونو، تاسو ته درخواست کوم دا قوم پوه کول ستاسو ذمه داري ده او ستاسو فریضه ده. او د PTI نوجوانانو ته دا درخواست کوم، سیاست کوئ، اختلاف کوئ، خو یاد ساتئ علماو سره د نفرت نه ځان وساتئ، دشمنۍ نه ځان وساتئ. پخوا چې به عالم په لاره کې چاله مخې له ورغی او ده به کیسټ چالو کړی نو ټیپ به یې بند کو. نن ورځ دې ته را ورسېدله چې د علماو خواله ور ورسېږي نو میوزیک په تیزه باندې کي. دا ستاسو دپاره د خیر خبره نه ده. عزتمندو تاسو دا شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب دا خبري اوریدلي چې هغه ډېر د زړه د درد نه چې کوم دی دا خبرې کړي دي چې دا سیاسي اختلاف خو زموږ د مخکې نه د یو بل سره و، لکه د یوې پارټۍ د بل سره خامخا سیاسي اختلاف شته دی، خو کم از کم په خلکو کې به د علماو قدر او احترام و. خو نن چې دا قسمه خلک سیاست ته راله نو دیو دا ګیرو لحاظ نه کو، د علماو ګیرې راښکودلي، د جومات لحاظ یې نه کو. جومات ته په هزار کې اردن نه شول، په جومات کې چې کوم دی نارې ووالي، تر دې پورې چې د مسجد نبوي هم دیو لحاظ نه کړی. د مسجد نبوي چې کوم دی دیو بې حرمتي کړې ده او هلته چې کوم دی چغې والي دي. نو سیاسي اختلاف مونږ وایو لرئ او خلک یې لري، خو د هغې طریقه دا نه ده چې ته په سیاسي اختلاف کې دومره مخکې لاړ شه چې بیا ته د ګیرم لحاظ مه کوه، ته بیا د پټکم لحاظ مه کوه، بیا ته د جومات هم لحاظ مه کوه او تر دې چې د مسجد نبوي هم لحاظ مه کوه. نو زه هم دغه ویم چې سیاسي اختلاف دی یو سړی لري، خو په حدودو کې دننه، د حدودو نه به نه بهر کېږي. خو بعضې خلک په دغې سیاست کې د حدودو نه بهر شوي دي، هغوی چې کوم دی د هېڅ څیز لحاظ نه کوي او نه یې کړی دی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي چې په دې لږ وخت کې هغه څه وشو څه کېږي، د ګیرو بېعزتي، د جوماتونو بېعزتي، د علماو بېعزتي، د مسجد نبوي بېعزتي. نو عزتمندو دا چې کوم دی دغه خلکو سیاست دی او دا خلک چې کوم دی په سیاست کې دې حد ته راورسېدل. نو الله رب العزت دې موږ د داسې قسم سیاست نه وساتي چې په هغې کې د علماو بېعزتي، د ګیرو بېعزتي، د پټکو بېعزتي او تر دې چې د مسجد نبوي بېعزتي وشي. وما علینا الا البلاغ.